أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان او یقینا پیدا کړی دی من انسان لرا من صلصال من حمأ مسنون من صلصال داغ ټنګ کون کی خورنا د اواز کون کی خورنا من حمأ او داغ تور خټنا یا داغ اغگل شوی او سلیخ نیون کی خټنا مسنون او داغی زڑی شوی یا بدبودار خٹنا والجان خلقناه من قبل او جان ابو الجن پلار د جناتو پیدا کړي د مندلرا من قبل مخکد دی انسان نا من نار السموم داغی ور گرمنا یا داغور بیلوکینا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ او یاد کہاغ وقت اویل ربستا لِلْمَلَائِكَةِ پرشتوتا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون بیشک از پیدا کون کے انسان لرا داغی ٹنگون کے خورنا او داغی تور اغگل شوی خٹی او بدبودار خٹنا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پس ہر کلچز برابر کرم دلرا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي او پک وخم پدکی روح پلرا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ نپریو زیتا سدتا سجد کون کی فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ پس سجد وکڑا پرشتو ټولو پیڑا پیوزئی الا ابلیس مگر سجدہ ونکڑا ابلیس شیطان ابا انکار کڑیو دی ابلیس ان یکون مع الساجدین چی شدید سجدہ کونکنا قال اللہ تعالی برمائل یا ابلیسو اے ابلیسا ما لک اللہ تکون مع الساجدین سشوی دی تالرا سعذر و تاتا چتنشوی دی سجد کونکنا قال ویل دی ابلیس لم اکل لاسجد لبشر نئی مزو چی سجد وکمز یو انسان تا خلقته من صلصال چی پیدا کڑے دیتا حغلرا داغی ٹنگی دلی خورنا من حمأ مسنون او داغی توری اغگل شوی او بدبودار خٹنا قال اللہ تعالی ابرمائل فخرج منها پسوزت دی مقامنا دی جنتنا فإنک رجیم پس تی رٹل شوی تی مردود دا ہر یو خیرنا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ او بیشک ویب پتا باندے لعنت الى یوم الدین تروزد قیامت تروزد بدلے پورے قال ویل دی ابلیس رب اے زماربا فانظرنی الى یوم یبعثون پس محلت را کماتا داغی ورز پورے چپور تکولے کی گی بب کی مخلوق دا خلق قال اللہ تعالی ابرمائل فإنک من المنظرین پس بیشکا تی داغی محلت ورکڑلے شونا الى یوم الوقت المعلوم تر حقی ورزی
او داغ وخت معلوم پوری. قال اویل دی ابلیس رب اے زما ربا بما اغویتنی په سبب د دې چې تا گمراه کړی دی ما لرا لأزینن لهم زب خامخا خیسته کړم دې خلقو ته ګناهونه فی الارض په دې ځمکه کې ولأغوینهم اجمعین او خامخا به زه گمراه کړم دوی ټولو لرا یا دوکه به کړم دوی ټولو لرا الا عبادک منهم المخلصین مگر بندگان ستا نا منهم المخلصین د دوینا هاغه چې غوره کړلی شوي دي خالص کړلی شوي دي. قال الله تعالی وفرمایل هذا دا اخلاص والا عبادت چې دی صراط علی مستقیم دا لار دا زما طرف ته نیغه برابرا. ان عبادی بیشک بندگان زما لیس لک علیہم سلطان نشت دیتا لر اے شیطان پا دوی باندے سزور سقدرت سغلبا الا من اتبعک من الغاوین مگر هاغ سوک چتا بداری وکڑستا من الغاوین وی بحغید گمراہانونا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ او بیشک جہنم لَمَوْعِدُهُمْ اجمعین زید وعدید دوید طول دے لہا سبعت ابواب دید دے جہنم دا پار او دروازے لکل باب منہم دا ہر دروازے دا پار دا دروازونا جزء مقسوم اغا حصہ دا جدا کللے شوی حصہ دا ٹاکلے شوی.